کتونکو دا مهال زموږ سره د پېښور بورډ چیرمن او ورسره د ډي ای خان بورډ هم چیرمن دی نصرالله جان یوسفزی صاحب. هغوی هم راغلي وي او د دغه پرانیسته وکړه دغه سویپ ګاډي چې کوم دی د دې افتتاح وشوله. بل د سوزوکي خیبر بارګین چې کوم دی ورکشاپ هم دی پکې په تنګي روډ باندې. نو یقینا دا د 400 دپاره د 400 د خلکو دپاره څوک چې سوزوکي ګاډي استعمالوي د هغوی دپاره دا یو غنیمت دی. د ډېر وخت نه چې کوم دی دلته کې دغه سلسله روانه ده او دلته کې ګارنټي ویرنټي یعنې تاسو په ګاډي کې څه کار کوئ د هغې ذمهوار دي یا دې ځای نه هم ګاډی واخیسته. دا ګاډي چې کوم دی د دې تیلو په دغه چې تیل څومره ګرانېږي نو ښه د داسې قسمه ګاډي چا سره سرمایه وي نو بالکل داسې ګاډی اخیستی شي. نو زموږ د محمدزی یونین اف جرنالست صدر فیض محمد نصرالله جان یوسفزی صاحب او ورسره د خطیب صاحب هم دی د بورډ چیرمن سره هغوی هم دلته کې د هغوی په دغه دلته کې راغلي. خو زموږ خوشقسمتي دا چې 400 دی زموږ دپاره فخر دی. نصرالله جان صاحب نن تاسو دا پرانیسته وکړله څه نظر باچوي؟ اجو ډېره مهرباني تاسو موږ له دعوت راکړه ځکه زموږ دلته یو تعلیمي دلته اکټیویټي وه هغې له راغلی وم زه. نو دلته څنګه نوید خان دی وي چې دلته دا یو نوی سوزوکي سویفټ والا یو شوروم کولو شو یو خیبر موټرز دی. نو د هغې افتتاح موږ کې به شریک شو افتتاح هم د هغې وکړه. نو یقینا د دې ځای خلکو موږ په خپله د دې علاقې سره تعلق لرو نو د دې به یقینا د دې علاقې خلکو ته به لکه فایده وي هغې ته به چې دی نو کوم دا سهولت میلاو شو نو هغوی به دې پسې لرې لاهور کراچۍ ته به نیسي او دلته به یقینا هغوی ته د خپل کور خوا کې به هغوی ته د دې د اخیستو سهولت میلاویږي. نو ستاسو د راغوښتو ډېره مننه دي. څه وایي چې لکه داسې 400 خلک اکثر سرمایه چې کومه ده بهر بندوي که نه خو داسې قسمه ورکشاپي یا داسې ګاډي یا داسې په نورو مدونو کې نو څه نظر ساتئ چې څونه ترقیب وکړي الحمدلله؟ نو خبره دا راځي چې بس دا خو چې څوک افورډ کولی شي نو نن سبا چونکې ګراني هم د دې وخت کې معاشي بحران هم دی په ملک کې او د ګاډو قیمتونه هم داسې دي چې هغه ډېر ګران شو او دې ځای کې د سهولت د وجې نه خلکو ته کم از کم څه خو فایده وي که نه د بهر تلو نه به هغې ته فایده وي. څوک چې ګاډي اخیستل غواړي نو یقینا موږ چې دلته راځو نو موږ ته به دا فایده وي چې لکه بهر ځو نو هغې کې بیا خرچې نورې زموږ راځي نو دلته به موږ ته سهولت وي عوامو ته به موږ ته دا سهولت میلوي. نو د دې وجې نه خو موږ وایو چې دا ښه خبره وشوه دلته را پرانیسته وشوه او یو نوې هغه راغی نو موږ چې بهر ځو نو دلته مطلب سړی خپل سرمایه تاسو وي نو کوه کې څوک انویسټمنټ کول غواړي دا انویسټمنټ خو دا چا دغی چې کم خلک انویسټرز دي که مونږ شانته سرکاري ملازمین یو هغې مونږ خپله کو ګاډي اخلو نو مونږ د پاره دا ډېر ښه سهولت شو. ښه سهولت شو. فیض محمد صاحب سره به خبرې اترې کوم په دغه سرمایه کارۍ باندې چې یاره دې ضلع کې د دې په ترقۍ باندې به د صحافي په خیز باندې څومره پیدمن وګرځي ځکه چې دې ځای خلک یا خو د ټکسونو د وجې یا و پیسه دلته نه بندي اسلام آباد بل ځای کې روزګار رواني خو ضلع ته توجه نه. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو زه د خیبر سوزوکي موټر چې کومه نن د سویفټ لانچینګ وکړو په دې باندې نوید خان او دغه ټول ګروپ ته مبارکبادي پیش کوم. الله پاک دې دا د چا دې دپاره یو نیک وګرځولی شي او دا زمونږ د ډسټرکټ دپاره رالف خان بهي یو ډېر نقشون اقدام دی چېرې داسې قسمه برانچز دلته کولو شو لکه چازده چې څنګه په سیاسي لحاظ سره په مذهبي لحاظ یو نوم دی خو په سرمایه کارۍ په دې پوینټ اف ویو ډېر وروسته روانه ده. نو دا مونږ نوید خان یو ډېر هسټري پوچت که چا دی دا یو برانچ دلته وروړو د سوزوکي موټر برانچ کولو او دلته چا دی خلک اوس په خلکو کې ډېر رجحان پیدا کېږي چې مونږ د سرمایه‌ګارو کولې چې زما په خیال د دریم کال په چا دی کې شروع کړی او ماشاءالله ډېر کامیابۍ سره روان دی. ولې زموږ خلک یېرېږي چې دلته هوټل کولو شي نو هغسې خلک توجه بس پېښور ته منډوي اسلام آباد ته منډوي په خپل علاقې ته توجه نه کوي. زموږ خلکو له پکار دي چې د ضلع کې بېروزګاري هم ډېره ده په چا دی په سرمایه کارۍ باندې د خصوصي ولې زموږ دلته الف خان بهي دوه انډسټري یو شو ګرمېلو یو پیپر میلو هغه بند شو هغه بېروزګاره شو. نو موږ خلکو له پکار چې هغه پیسې روباسي که بینک کې پرتې وي که یا بل ځای کې انویسټ کړي چې په چا دی کې سرمایه کاري کې چاته دا سرمایه کاري به ډېر ښه او پوره منځی دی نو دلته به بېروزګاري هم ختمه شي او د خلکو د زندګي هغه لایف سټایل به هم چینج شي. ډېره مننه ډېره ښکلې خبرې وکړې. کتونکو بالکل په 400 کې سرمایه کاري پکار ده دا خلک به په روزګار شي. نوید خان تاسو هم چې 3 کاله مخکې کله دا بنیاد ایږده دلته کې مونږ وینو ډېر زیات ګاډي چې کوم دي نو ولاړ وي خلک راځي اخلي نو هغه ټیم کې هم څه سوچ کوئ نن د هغې نتیجه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ډیره شکریا چې تاسو د دومره لنډ تنګ وخت کې دلته راغلی د 400 چې کله موږ دلته کې د ډیلرشپ پاک سوزوکی موټر کمپنی یو اتورایز ډیلرشپ په 400 کې کولاو نو هغه د 400 د خلکو د 400 د آبادی لحاظ سره هغه سروې کړي او هغه نه پس هغه یو اتورایز ډیلرشپ پاک سوزوکی موټر کمپنی سوزوکی خیبر موټر په نوم باندې 400 کې کولاو کو د هغه نه پس د درې کاله موږ ډیر ښه سرویسز 400 ول ورکړل چې موږ له څومره د 400 خلک راغلي دي موږ هغه ډیر ښه سرویسز ورکړي او دا موږ چې اوس سویفټ لانچ کوو پاک سوزوکی کمپنیز د طرف نه چې کوم سویفټ موږ اوس چې کوم دی لانچ کوو د دې فیول کنزمپشن د دې سی سی د دې پاور د دې سپیسیفیکیشن د دې هر یو چیز د جاپانی گاډي نه ډیر زبردست دی او د کې هغه ټول ویرنټیز را ټول شوي دي کم چې 400 خلک او زموږ د نږدې خلک خوښي په پاکستان کې ډیر زیات ډیماند او دا موږ چینج کو دا غي نه سی سی کم کو دا غي دغه د تاسو د زموږ د عوامو چې کوم خو په هغه طریقه باندې یو نوې سویفټ جوړ کو یو ډیر خریټ سره کمپنی چې کوم دی دا لانچ کو د دې فیول کنزمپشن ډیر زیات کم دی ایوریج 20-22 کیلومتر به چې کوم دی پر لیټر ورکی اوس دی فیول خرچه چې څومره دا فیول څومره سره زګرانی کی نو زما په خیال چې 400 والو لپاره دا یو ښه ایڈوانټیج چې دلته راشي او هغه موږ سره د ګاډي ویزټو کی دا ګاډي وګوري او خپل وس مصادف سره کې دي چې د چا ضرورت وي هغه لمونږ دا ګاډي ورکو ډیره مننه کتل کو اسلام آباد ته چې زی په 12 لیټر تیلو باندې تلی شو صاحب بل خبره ده چې بس تیل راته ګران کړل خو په 12 لیټر باندې چې کوم د اسلام آباد ته زی دغه گاډي ځان سو پکې محمود جان او مرزم کې نومه او بس په خپل وی ورزر یو پکې مونږه سي چکر وو خو مونږه په دې مننه کو کتونکو چې زمونږه د بورډ چیرمن چې کوم دی د پېښور بورډ چیرمن نصر الله جان یوسفزی صاحب په لاسو باندې دغه افتتاح کړه هغه دغه عزت ورکړه او د عزت قابل هم دی ځکه چې زمونږ د 400 فخر دی چې دی وخت کې د ډی خان او د پېښور د بورډ دغه مشري ورته حواله شوې ده حکومت په اعتماد کړی دی نو دغه د عزت افزایۍ دپاره د هغوی په لاسو چې کوم دی دغه پرانیسته دغه ګاډي وشوله نو ډېره ښه خبره دغه هم یو ډېر ښه اقدام دی خو چا سره پیسې وي نو دې وخت کې دی دا ګاډي بوکینګ وکړي وی میاشت نیمه پس کم دی 15 لکه به د دې ریټ ګرانیږي نو سوچو کې چې دې وخت کې ته په 13 لکه علاوه بیا به 15 لکه اخلي نو دا یو ډېره دغه ده نو ضرور راشئ په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ مننه او الله دې کړي چې زموږ په دغه ضلع کې هم دغه شان خلک را پیدا شي چې سرمایه کاري وکړي بنده کې ډېر پرامنه ضلع ده د امن ضلع ده او خلک به کې ډېر زیات بېروزګاره دي هغوی ته د روزګار مواقع ورکول دي مننه